اوس د کوم سیز قیمت به ورکې سرسیا به د څه شي ورکې آیا دا لګواورې په کولا غوغو باندې هر سړی غنمو پورې نښتی دی سرسیا صدقه فطر چې ته ورکې دا به د څه شي ورکې آیا د غنمو به ورکې یا د کجورو به ورکې یا د زبیب د څوک ورته کشمشي څوک ورته وسکي څوک ورته میوه بادامو سره خلک خوري هغه وچه میوه هغې ته زبیب یي تمر دا کجورو ته یي قمح چې لفظ راغلی قمح دا غنمو ته ویل کېږي او یو دی عقد په حدیث کې لفظ راغلی په الف قاف طوا باندې دا ویل کېږي پنیر ته بالکل په صراحت باندې دغه شیانو ذکر په حدیث کې راغلی دی د غنمو د کجورو د اسکو د زبیبو کشمش او د پنیر او د اوربشو جو چې څه ته ویل کېږي د اوربشو دغه پنځو شیانو ذکر بالکل بخاری امام بخاری او نور کتابونه صحیح ستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بالکل په صراحت باندې په حدیث کې نوم اخیسته او څه فرمایلی چې تاسو صدقه فطر ورکړی یا د غنمو په مقدار باندې یا د اوربشو په مقدار باندې یا د کجورو په مقدار باندې یا د کشمش د وسکو په مقدار باندې او یا د پنیر په مقدار باندې دا تاسو ورکړی دا بالکل په حدیث کې راغلي دا الفاظ دا پنځه واړه شیان حضور مبارک فرمایلی دي اوس راشي د دې مقدار څومره دی یعنی زه صدقه فطر ورکوم سرسیا ورکوم د غنمو په صورت کې ورکوم غنمو نه ورکوم نو څومره مقدار ورکړم اوربشي ورکوم د اوربشو څومره مقدار اوربشي یا د هغې قیمت څومره ورکړم د زبیبو د کشمش څومره ورکړم د پنیر څومره ورکړم د هغې مقدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په حدیث کې بیان کړی دی هر یو چیز په حدیث کې بیان دی نو حضور مبارک څه فرمایلی په حدیث کې حضور مبارک فرمایي چې څوک صدقه فطر سرسیا او بیام په دې حکمت باندې پویو مخا ځان نه بغافل نه جوړوي چې حضور مبارک چې دا پنځه شیان یاد کړي یو شی ولی نه یاداو دا پنځه ولی یاد کړي دي په دې کې حکمت دی کنه او دا داسې حکمت دی چې دا حکمت عوام الناس نه خوښ خدا نبی علیہ السلام بیان کړی دی نه څوک مخ اړولای نشي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غنمو کې سرسیا ورکو صدقه فطر څومره ورکړو حضور مبارک فرمایي نصف صاع وسوا او نصف صاع دا څه شي دی نیم صاع نیم صاع په حدیث کې راغلی دی د غنمو اوس نیم سوا زمونږ او ستاسو د زمانه دا پاو کم 2 کیلو وزن دی نصف سوا یو دی سوا یو دی نصف سوا دی پاو کم 2 کیلو یو کیلو پون کم یعنی پاو کم 2 کیلو خو علما یې چې احتیاطاً 2 کیلو 2 کیلو نصف سوا څومره دی 2 کیلو چې هغه لس 100 روپۍ خبرم تروزی نصف سا دا په غنمو کې دی باقی په حدیث کې چې دا کوم څلور شیان راغلي دي که هغه زبیب دی کشمش که هغه پنیر دی که هغه تمر کجوري دي او که هغه اوربشي دي حضور مبارک د دغه څلورو په بابت کې صاع فرمایلی دی صاع سوا نه څومره جوړږي په وزن یو سوا نو ما ستا په زمانه کې وزن یې دی 3.5 کیلو 3.5 کیلو خو احتیاطي طور باندې چې دی ته 4 کیلو یې کړه یو سوا 4 کیلو اوس به ته وایي چې غنم ولې نصف سوا او دا 4 ولې سوا
عامي او سوال دی خبره خو ډیری دي وخت کمای اصل کې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانہ کې غنم انتہائی ګرانو بالکل ناپیدو الته غنم چرتو دغه نور شیان به غنم بنو نو الته به صحابه زور ک چې مونږه په خشي کې ادا کړو په غنمو کې او دلته انسان زور کا غیر مالدار سړی چې ټولو نه په کم کې سرسایه ادا کړم زکه دا خبره وکړم چې غنم د مالدارو لپاره نه دي نو زه چې دا خبره به غلطه نه مالدار سړی لپاره پنیر دی اب صدقه په فنیر قیمت کې ورګي ابي د کشمش په قیمت کې ورګي هغه به د کجور په قیمت کې ورګي غنم قیمت کې صدقه فطر اور کول دا خو د غریبانو چې دومره وسیه نه نو په هغه زمانہ کې دا ګرانو حضور علیہ السلام مبارک مقرر کړ د سرسیا د غنمو 2 کیلو او دا نور شینا ارزانو حضور علیہ السلام مبارک کی تعداد مقرر کړ 4 کیلو ال 4 کیلو د غسیز د 2 کیلو د غنمو په قیمت کې 100 سره دا سی وای چې برابر نن سبا خو خبره الټا ده غنم ارزان دي په نسبت سره پنیر تاو کجورو تاو اور سره چې دی اور بشو تاو د غنور کشمش او زبیب تا نو غنم نصف سا 2 کیلو او دا نور څلور زبیب او کشمش او پنیر او کجورا دا پورا 4 کیلو نو نن سبا زمونږ استادو په مضافات کې تقریبا صد پاسه په 1700 روپے باندې توڑا دا 20 کیلو علماء حساب کړي دا په 1800 باندې په 1800 روپے باندې توڑا دا 20 کیلو 1800 تقسیم 20 شکل وای نو 1 کیلو دا راځي په 90 روپے باندې د 2 کیلو قیمت راځي بیا 180 روپے خو علماء احتیاط په بنیاد باندې دا 100 روپے نورم اور زیاتی کړي سکل سرسیا د غنم ریټ دا 200 روپے دی صدقه فطر